په غسل کې کم سيزونه فرض دي دا خزه او نر په پوي نه دي. تاسو تجربه وکړئ زنانه چې لامي داغه سر کې کم سي وي او د سر د پاسه او بواري په ځان باندې او جامې واغوندي. اوس مسله څه ده؟ مسله دا ده چې خزه به په سر دومره او باچی چې د سر د ویختو بیخونو توبه ورسي، د ویختو دننه بیخونه لامده شي، دا د پاسه په سر او بواچی ګیره ده. مثلا یو سړی دی غټه ګیره او ته غسل کې نو لون لاس به په دې مخ او ګیره کې وهي چې دا د مخ سرمن دی لامده شي، دا د مخ سرمن نه لامده بس وب په ځان واړو په دې ګیره داسې لون لاس راکړي مسبي. حالانکه باغی چرته غسل نو دا ټول خلق په غسل کې ګرځي، منځونه په غسل کې کوي، ځکه چې د اودس او د غسل طور او طریقه نه ورزي زده کړې نه ده. تاسو د مولاتوب دنیا ته کراشه د اودس او د غسل او د منځ فرایض په دې باندې سونه کتابونه ډک سونه. زب خداوند چې هر یو مولا هم په نه پويږي. نو دیو جنا عزیزانو چې څنګه منځ فرض ده داسې احکام د منځ د کول فرض. نو احکام د منځ کې یو اودس دا اودس طور او طریقه زده کول دا فرض. اوس تاسو چې په اودس کې لاسونه وینځئ، لاسونه د دې څنګهلی تر ګیټای پورې د ګیټای نه د کپاس وینځل شروع کړه دا به اسراف کې راځي. خپې چې وینځئ نو د خپې تر دې خنګري پورې دا د خپې دا ګیټای چې تر دې پورې وینځل چې دي دا دومره ایریا د خپې دا فرض. کدی نه پاس دی وینځل شروع که بعضې سړی شیخ غوندي بډې ووي او تر دې ځای پورې خپه وینځي. نو په اودس کې تر دې ځای پورې چې خپه وینځي نو دا اسراف دی. مخ د دې غوږونو دا نرمي چې دي دې ته نرمي وایي، ښه بوسخکی ورته نه وایي، لکه سوړی ورته د دې نرمو او د دې ایریا تر منځه د دې زنې نه یو انچای لاندې دا ایریا د مخ ده دا دومره حسابه وي دا به لمده او دومره به لمده چې یو ساس کې یا دو ساس کې اوبه دې پرېږدي. تاسو هر یو سړی چې اودس کوئ د سلو اودسونو اوبه یو سړی په اودس کوي دا اسراف. او کوم سړی چې اسراف کوي د هغه متعلق پیغمبر فرمایلی دي صلی الله علیه وسلم چې اسراف کوونکی به په لاندې تاخچه د جهنم کې پروت. یو سړی مانه تپوس وکړو چې دا ګیره کلول چې دی مولانا صاحب خو زیات نه زیات ګیره سنت تا کنه نو کدا چا کله که په کافر کیږي خو نه. ما ورته چې خبره